بسم الله الرحمن الرحيم. وأما القول بموجب العلة فهو تسليم كون الوصف علة وبيان أن معلولها غير ما ادعاه المعلل ومثاله المرفق حد في باب الوضوء فلا يدخل تحت الغسل لأن الحد لا يدخل في المحدود وليس الأكبر وغيره. اسویله شروع کړیو چې کوم په قیاس باندې متوجی دي او په قیاس واردی کی کوم اعتراضات په کوم اول نمبر ممانعه بیان کړو دا څه وکنه موږ ویلي ممانعه لغت کې منه د ویل کی او به اصطلاح کې شکل مستدل سائل چیرې سائل د مستدل د مکمل مقدمات انکار وکي یا د بعض معین مقدمات انکار وکي دا څه ویلو کنه به موږ ویلي مولوی صاحب د دې دوه قسم دي لږ به وتګي چې به فرق باندې پوه شو یو دا دی چې سائل چې سائل خو پیژنې کنه کوم سره چې قیاسو کې ته مستدل وای هغه مخالف ته څه وای چې کوم پیرد کوي سائل نو ممانعه اول قسم دار چې سائل د مستدل د علت نه انکار وکړي چې دا تاسو کې علت جوړ کړي د علت نه د لکه فطر کې ویلو شوافی مستدل شافعی مستدل یو عالم دی شافعی مستدل دی او مونږ به کې سي سائلینی نو هغه فطر چې کوم علت جوړ کړي مونږ فطر علت نه بلکې راس علت دی یو شو دویم سائل چې کوم دی د مستدل علت نه علت سکار نه لري چې دا علت دی کنه دی دا ټکي به یاد لري علت سکار نه لري دا خبره چې علت منما یا علت نه منما دې سره هیڅ کار نه لري خو دا تا چې کوم حکم رسله دا حکم نه دی حکم دی نه مانو دې بار مثال در شوی وکنه شوافی وایي چې زکات کې علت د زکات ورکولو څه دی مقدار نصاب دی او موږ څه ویلیو اداي مقدار نصاب ده دغه علت مو آیا حکم څه دی حنا شوافی څه وایي مقدار زکات موږ څه وایو چې مقدار زکات نه دا خو ماغي مثال یار علت دی دا فرید مخ کې راشي ما څه خبره وکنه دویمه خبره کوي یار دویم چې د حکم نه انکار وکي ما سوا نو شوافی ویل چې تسلیث سنت دی تسلیثي حکم رسته علت یې څوک دی رکن توب او حکم یې سره تسلیث موږ تسلیث سنت نه دا حکم نه دی بلکې حکم څوک دی استیعاب دی ښا اطاله الفعل معنی استیعاب دا خبره شوی وکنه اول قسم د معنی دا عمر سم چې سائل انکار وکي د علت نه دویم قسم حکم سکار نه لري دویم قسم د حکم نه انکار وکي علت سکار نه لري دا تیر شو کنه اوس راځي مخکې کوم دې اما القول بموجب العله فهو تسليم كون الوصف علة وبيان ان معلول غير مدعاه دا مخکینه سبق ذکر علامات کې چې په دې پوي شو لکه بر وګورئ دویم نمبر چې هغه اعتراضات دي چې په قیاس واردی کې هغه اول نمبر ممانعه وا او دویم نمبر قول بموجب العلت دی دې څه معنی د مولوی سره لکه بر وګورئ چې ورته وي تاسو کې علت جوړ کړی هغه بالکل معنی خو څوک چې د حکم جوړ کړي غنه معنا وي ما دا ساغه مخ کې څه ویل دا غیرت کم دویم قسم چې حکم دې نه منم علت څه کار نشته د څه وا دلته څه وي علت دې منم حکم دې نه منم فرق ظاهر شو کنه شو دا خبره مې ته دې لپاره وکړه اصل کې ته وي دا دواړه خو یو شان نه دي الته صرف او صرف د حکم نه انکار کړو علت منل نه منل خبره کې نه وا دلته ول علت بالکل منی انکار صرف او صرف چا نه کوي حکم نه کوي مثال به سوي تاسو لک برو ګوري امام ظفر سیبوی مولوی صاحب دا مسله زده کوي دا کوم مرفق چې کوم دی را سنگل دا په غسل کې نه ده شامل دا څه ده کنه او موږ حناف وایي چې ټول علما وایي چې داخله ده امام ظفر سے مستدل قیاس کوي توجه وای دا څنګه چې وای دا غایه ده او حد ده حد دا چې ده غایه ده انا مخ کې شی ته مغیا وای کنه او قانون دار چې غایه چې دا په مغیا کې نوې داخله نو دا څنګه چې دا په دینځلو کې نه داخله دا څنګه حد ده حد
او د لاس د ګوتو سر نه واخله تر څنګل پورې انځلې محدود دی او حد په محدود کې نه داخل لهذا څنګل پکې نه داخله قیاس یو کو کنه مستدل شو مونږ ته وی بالکل دا تا چې څوک علت جوړ کړي دا سره مونږ مانو چې څنګل حد دا څنګل غایه دا دا منو مونږ دا علت جوړ کړي وکړه چې ویلو څنګل غایه دا څنګل علت دی او قیاس تاره مسله دا ده چې حد او غایه په مغیه او محدود کې نه داخل لهدا څنګل پکې نه داخل اسی ویلو مونږ وایو هم دغه شان مونږ وایو چې څنګل چې دا حد دی دا غایه ده حکم تار استرداد سره نه منو توجه مولوی صاحب مونږ دا غایه اسقاط ده غایه د مغسول لاس نه د کوم لاس سینځل کېږي دا غې نه ده غایه دا هغه وچ پاتې کېدو ده الکه د څنګل پورې بلا سینځي بره به نینځي د نینځو غایه چې کم دا هغه څوک دی څنګل ده او غایه په مغیه کې نه داخل نو څنګل په نینځلو کې نه داخله بچا کې داخله شول نینځلو کې نینځلي واجب شو وینه شول په دې د ویل کې غایه اسقاط هغه کوم حکم رسلو علت ویلو چې غایه ده حکم غایه په مغیه کې منګم وایي چې بالکل غایه ده دا څنګل پینځلو کې داخله ده منګ دا داوا کوو علت یې څه علت دا ده چې دا غایه ده هغه ویلو نه داخله علت یې څه ده غایه ده حکم یې څه منګ دا الټر وباسو حکم دا نه ده چینځلو کې نه داخله حکم دا چې چینځلو کې داخله ده ولی دا غایه د اسقاط ده دې څنګه نه بره انزل لازم نه دي دا څه ده کنه نو انزل لازم نه دي یعنی انزل نشته دا تر کوم ځای پورې انزل نشته تر څنګل پورې څنګل باغی کې داخله نشو نه انزلو کې چا کې بات شو وای نه شو به هغه څوک الله جوړ کړي هغه موږ هم جوړ کو حکم کې مخالف شو وګوره واما القول بموجب العلت هر چې قول بموجب العلت دی فهو تسلیم كون الوصف علتا هغه دا چې سله سائل تسلیم کې کېدل د وصف چې د علت دی بالکل منو دا ته چې څوک وصف جوړي علت جوړي دا بالکل علت دی خو وبيان ان معلولها بیان د دې خبرې بم کوي سائل به وي چې دا معلول چې کم د ګرځولې دا معلول د علت غیر مدعاه المعلل دا غیر هغه دی چې کم دا معلل کړي معلل چې کم معلول جوړ کړي حکم معلول معنا څوک چې حکم جوړ کړي دا حکم نه دی معلول حکم چې غیر ما دا غیر هغه دی یعنی هغه حکم نه دی ادعاه المعلل دا کوم حکم چې معلل داوا کړی دا ومثاله مثال دی مرفق دی حد فی باب الوضوء دا په باب د وضو کې حد دی فلا يدخل تحت الغسل لاندې د غسل نه داخلي غسل لاندې با نه داخليږي ولی لان الحد لا يدخل في المحدود حد په محدود کې نه داخليږي دا قانون دی قلنا من وایي چې المرفق حد الساقط مرفق حد دی خو لسه حد چا دی کوم د غسل نه چې څوک ساقط دی چې څنګه نه بار زیره دا غي حد دی نو لهدا غي کې نه داخله فلا يدخل نه داخليږي تحت حکم الساقط ساقط حد نه ساقط په حکم کې باندې داخليږي لان الحد لا يدخل في المحدود حد محدود کې نه داخل بعدين پوه شو وكذلك يقال صوم رمضان صوم فرض فلا يجوز بدون التعيين كالقضاء اکبر وګورئ مولوی صاحب دلته به مستدلین چې دی هغه شوافی دي مولوی صاحب شوافی وایي کنه تاسو اول مسلې زده کړئ مسله دا ده چې پر رمضان کې تعین نه دی ضروری پر رمضان کې د روزي کول روزي نیول عبارت ده نیت د تعین نه دی ضروری چې سباله د رمضان روزنی سمدانه ده ضروری بس دومره دی ویل چې سباله روزنی سمدانه کافی دی ویل نه دی کافی لکه دارا وصل چې سباله روزنی سم دا پورا ده دا زمونږ د حناف رائے ده شافعي وینا دوه طبقه روزنی سم یو ده او د رمضان نسم یو ده وینه شي خبر کو سوچو کې اختلاف په دې ټکی کې دی چې د رمضان روزنی سم دا ضروری ده کنه دا متعین کول رمضان توب ضروری ده کنه دی شافعي وی ضروری ده په شی مسله موږ حناف وی چې نه تعین پکې شرط نه دی بس صرف روزنی سم دا کافی ده ورسېدی شافعي مستدلین دغه قیاس کوي وې د رمضان روزه قیاس ته په قضای رمضان معنی چې کله سره قضای رمضان روزنی سي کنه باغی قیاس ته او هغه کې بل اتفاق تعین شرط ده خر شپه نه بداوي چې روزم نسمه او د قضای رمضان نسمه دا ور سره وي هغه مقیس علیه شو د رمضان روزه مقیس
علت مشترکه دواړه صوم دي کنه دي حکم التڅو تعین دلته هم صحیح تعین به نو قیاس سره تعین ثابت کو وای شولې کنه مستدلین څوک دي شوافی دي رمضان روزه په چا قیاس کا قضا رمضان باندې هغه حکم څو تعین د نیت دلته هم څوی خیالم دې مولوی سي منګ وایو مولوی سي تا چې څوک علت جوړ کړي هغه منګ مانو خو چې کوم حکم دی جوړ کړي دغه حکم نه مانو رمضان روزه دا قیاس کې بچا مانی قضا رمضان مانی او علت یې څه علت صوم فرضي صوم وایا فرضي صوم دي دواړه دا څه وکړه موږ دا فرضي صوم توب پر رمضان کې دا کوم علت چره دا موږ منو او کوم حکم تر سره دا نه منو هغه داسې مولوی صاحب تاویل تعین پکې شرط دی موږ وایي تعین پکې نه دی شرط د تعین د بنده تر طرف نه دی شرط ځکه چې رمضان روزه چې یو کله فرض شول چې دا فرض ده د شارع د طرفه د الله د طرفه دې تعین شو چې دا د رمضان وي د الله د طرفه تعین شو د بنده تعین ته ضرورت پاتې نشو ځکه شارع وایي اذن سلغ شعبان کله چې شعبان تیر شي فلا صوم الا عن رمضان بیا روزه نشته مگر د شاده د رمضان نه شارع تعین وکړه کنه زما استاد تعین ته ضرورت پاتې شو نو علت څوک دی فرض توب دا علت دی کنه هم دقه علت د وجه نه موږ حکم استاد د حکم خلاف رويستلو حکم یې غنه دی تعین بلکې حکم یې عدم تعین په نه شو خبره ما موږ تعین د شارع د طرف شته بل تعین د ضرورت نشته وګورئ وكذلك همدغه شان یعنی قول بموجب العلت لپاره مثال یقال ویل کی صوم رمضان چره صوم فرض دا فرضی روزه ده فلا يجوز بدون التعيين بغیر د تعین نه بنه صحیح کیږي کل قضا بشان د قضا قضام فرضی روزه دام فرضی روزه قضا کې کوم حکم کو دې کې هم لګي علت فرضی روزه توپ دیکھا قلنا من غیر صوم الفرض دا روزه د فرضی کېدل دا علت تامنو منګه لا قلنا صوم الفرض لا يجوز بدون التعيين بالکل منو منګه چې صوم الفرض شته دا بغیر د تعین نه نکیږي خو قضا کې تعین د شارع د طرف نه او بنده باندې لازم وو دلته شارع د طرف شته بنده لازم نه دی خبره پوه نه شوي الا انه وجد التعيين ها هنا مګر دلته تعین شته دلته مندل شوی دی من جهه الشرع د شارع د طرف اذن سلخ شعبان اذن سلخ البر لیکل دی شعبان فلا صوم الا عن رمضان ودې پوه شوي مې ولئن قال توجه کلکشا اوس که مستدلین واپس اعتراض وکي توجه کوي ولې مستدلین څه وکي دا چې اعتراض وکي چې رمضان قیاس ته په قضای رمضان باندې رمضان قیاس ته او قضای رمضان کې تعین ضروری ده د تاسو چې کم تعین یادوي دا نه تعین د بنده ضروری ده لہذا بده کې هم تعین ده بنده ضروری تا خو نفس تعین ثابت کو چار شارع د طرفه شوی ده تعین د بنده خو نه ده نو ګوره شوافی داسي وای چې رمضان قیاس ته په قضای رمضان ادای رمضان قیاس ته په قضای رمضان او علت مشترکه فرضی روزي دي دواړه حکم یې تا چې کوم وختي به داغه جواب وکړه وای حکم نه دی بلکې حکم تعین د بنده تر طرفه دا حکم دی صرف تعین نه خیرم ده کنه تا خو صرف تعین ثابت کو شارع د طرفه شوی ویګي مولوی صاحب مته دې موږ جواب کوو چې دا تاسو کې لږ جوړ کړم د قیلت ده یعنی فرضی روزه تو حکم تاریخ سره تعین د بنده دغه سره نه مانو الته تعین د بنده مولوی صاحب زکه ضروری دی چې سره تعین شته نه زکه بنده تعین د بنده ضروری دی او دلته خو تعین شته او د شارع تعین د بنده د تعین نه موچت تعینی نو بنده د تعین د حاجت پات تعین د بنده ته حاجت پاتې نشو مسله پوه نه شولې اعتراض امانی ورسېدلې اعتراض داسې وکړو چې تا من خدا نه یو چې صرف تعین پکار دی چې شارع تر طرفه شوی بلکې تعین کم پکار دی تعین د بنده پکار دی مونږ وینا کنه داسې خبره لګ بدل کړي تعین د بندال ته څه ضروری دی چې تر سره تعین شته نه چې نشته نه بنده تعین پکار دی دلته خو تعین شته شته تعین د شارع د طرفه او دا غین اوچت تعین دی د بنده تعین ته حاجت پاتې نشي وای نه شری وګورئ
ولئن قال کہ شافعی وی چې صوم رمضان چې لا يجوز بدون التعین من العبد دا نه دی صحیح بغیر تعین من العبد د بنده د طرف تعین نه غیر نه دی سرور نه دی جایز لکه څنګه چې قضا د بنده د تعین نه غیر نه جایز کی قلنا من وی فرق دی بګی دواړو کې لا يجوز القضاء بدون التعین قضا بغیر تعین نه نه جایز ولی بغیر من منو چې بغیر تعین نه کار نه کیږي الا ان التعین لم يثبت من جهه الشرع في القضاء تعین چې نه ده ثابت د شرع د طرف په قضا کې نشته چې نشته فلذلك يشترط تعین العبد بنده تعین په کې شرط اصل کې تعین پکار دی نن دار څه پکار دی نو په قضا کې د سرونه نو بل څه طریقه نه و د بنده د تعین نه غیر او په رمضان کې تعینو د بنده تاجت پاتې نشو او هنا او په رمضان کې وجود تعین مندل شوی دی کنه من جهه الشرع د شرع د طرفه فلا يشترط تعین العبد نو تعین دابت بشرط کولې نشي واما القلب فنوعان احدهما ان يجعل ما جعله المعلل علة للحكم معلولا لذلك الحكم وليس بس دریم اعتراض چې په قیاس باندې واردی کې قلب دی قلب دو ختم شو کنه اول کم یو معنا ودا باندې روي کا دویم نمبر قول بموجب العلت معنا چاته ویل کېدل چې کله علت نه انکار وکي او کله د حکم نه او قول بموجب العلت کې چې علت منی حکم نه منی اوس قلب دی تاسو لږ توجه وکړئ دیتا دې کې څه حساب کتاب دی اصل کې قلب ویل کې الټا کول وتا ابه الټا کول په دوه قسمه کله بار لاندې راوستل وی لاندې بار بوتل وی او کله مین زرا بار کول او بار دنه کول وی لکه کپڑا ده کنه الټه کې اکه مین طرف دی دای را بار کې ابا طرف بدن راشي دام قلب دی هرم ده کنه ایا دا موبایل دی تاسو نیولې ده کنه دسې کې لاندې طرف بار او بار لاندې دې تم قلب نه کې دا خو لغوي خبره اصطلاحي بدی اصول فقه کې قلب چاته ویل کې عادت مولوی صاحب چې د مستدل د علت نسائل حکم جوړ کی او د حکم نور لا علت جوړ کی مستدل چې څوک علت جوړ کړي علت سائل رپاس یغې نه حکم جوړ کی او څوک چې حکم جوړ کړي یغې نه علت جوړ کی د څه وی قلب وی مسله ویږي مثال د لغوه کې دي کوم مثالونه ولا ګران راوړي نور کړي رسان دي مسله دومره ګران نه ده تاسو ته دې معلومات شته چې پیسې چې په پیسو خرڅې نو کمې زیاتې به کې نه کې لګي پیسې یو کړي دي دا مسله خو ته معلومه ده دا شوافی او حنابو ترمنځ اتفاقی مسله ده چې 101 روپۍ چې په 100 روپو په بدله کې چاله ورکې دا حرام دي سود دي اما دا غشان 1 روپۍ چې په 1.5 معنی ورکې دام سره سود دي یعنی څنګه چې په ډیرو روپو کې کمې زیاتې منه دي دا غشان په لګو روپو کې کمې زیاتې منه دي دا مسله مې ذکر دا اتفاقی ده دویمه مسله په توام کې یعنی غنم په غنمو چاله ورکې وربشي په وربشو ورکې نو دې کې زمنګ د حناف او د شوافی او خبره بدله ده شوافی په دې کې ما غشان خبره کوي کدړی غنم یو طرف ته بل طرف ته سره پاسه دړی دا بسود وي ناجایز وي منګم د غشان وي او که غنم لګ وي مولوی سي بيخي لګ وي د نسب سوانه کم وي ډیر هغه ته ویل کېږي چې نسب سوانه زیات وي کم هغه ته وي د نسب سوانه کم وي مثال یو موټي غنم په 2 موټي غنم باندې ورکول دا به څنګه امام شافعي سے وې دام د پیسو په شان خبره ده یعنی دام حرام دي سود دي امنګ څه وایي دا جایز ده خبره پوه نه شولې په پیسو کې دواړو اتفاق دی په لګو ډیرو کې کمې زیاتې منه دي او په مطعوماتو کې دا څنګه ده په ډیرو کې منه دي کمې دي په لګو کې خلګو نه څه مراد دي نسب سوانه کم مسله پوه شولې اوس راځي شوافی په دې کې مستدلین دي هغه څه وایي وای دا غنم قیاس دی په سمن باندې سمن مقیس علیه غنم مقیس دغه ده کنه او علت مشترکه اموال ربویه دي دواړه نبی له سم شپږ شي ذکر کړی کنه څنګه لري التمر بت اول په غنمو ته څه وایي الحنطة بالحنطة والشعير بالشعير والملح بالملح بيبسي
یو پکې منځ کې پاتې شو التمر بالتمر پکې من والذهب والفضة شپږ سین یاد کړی کنه اموال ربویه دي دا څه ده کنه نو سونم پکې د اموال ربویه کې دغه شان غنم پکې دي حنطه امام شافعي سے وای غنم قیاس دی په سمانو علت غنم مقیس او سمن مقیس علیه علت مشترکه اموال ربویه کېدل حکم التبلغو کم کمه زته منه او پډیرو کې مو دلته هم بلوږي کې منی پډیرو کې نه پیږي ملي سه بلکې د انداز لک بدل کې جسمن خبره پیل شي امام شافعي سی وای پډیرو کې منه دي د غډیرو کې منه کېدل علت دې د دې خبره چې په لوګو کې منه نه وینه شلې خبره بالا جوړیږي چې دا سی وي خو کني به نه جوړیږي امام شافعي سی وای په سمنو کې پډیرو کې منه دغه علت د دې چې په لوګو کې منه نه لہذا په غنمو کې پډیرو کې منه دي دلته هم علت وي د غډیرواله بچاو کې چې په لوګو کې منه نه لنډه دا چې ډیرو کې منواله کمې زیته پډیرو کې کمې زیته منواله دا علت کو د چاره بار د لګو لپاره او لګي ولا حکم کو دا څه ده کنه موږ یې مولوی صاحب د څه نه ده په لګو کې کمې زیته دا علت ده علت د چاره بار ډیر د پاره هغه علت څوک جوړ کړو په ډیرو کې کمې زیته منواله او موږ په لګو کې مسله پوه نه شولې هغه څوک علت جوړ کړو هغه موږ حکم کو او هغه چې څوک حکم جوړ کړو هغه مولا هغه په ډیرو کې کمې زیته منه علت حکم په لوګي کې کمې زیته منه ای حکم شو موږ څه وایو چې په لګو کې کمې زیته منه د علت ده د چاره بارا ډیرو د بارا علم دې کنم تاسو لګو ورې مسله بالکو اما القلب ورچ قلب دي فنوان دي دو قسم دي احدهما يو بقدار ان يجل ما جعله المعلل علة للحكم الګا د قلب دوه اقسام دي ما خدای یو ته ویلو ښا چې هغه څوک علت جوړ کړي هغه نه حکم جوړ کړي هغه څوک حکم جوړ کړي هغه نه علت دوه قسم دار چې هغه څوک حکم جوړ کړي دا غي ضد ته حکم جوړ کړي هغه د حکم سره وباسي ضد رو باسي هغه حکم جوړ کړي مثال روان دي داغه مثال فی الشرعیات دا اول قسم لپاره په شریعتو کې مثال جریان الربا فی الکثیر هغه جاری کېدل د سود پډیر کې توام چډیر توام کې سود وی کنه دا علت ده یوجب دا بواجبای جریان چې دا سود بجاری کیږي فل قلیل بچا کی بلوږي کې هم نه دای شو حکم شو پډیرو کې علت دای حکم کل اسمانه لکه دالو په اسمانو کې د مولي سي یو هو قیاس وشو کنه قیاس کوم شو چې د توام قیاس کړ په سمانو دا څه وکنه او مولي سي اسمانو کې کثیر علت لپاره ده قلیلو لہذا په مطعوماتو کې دي غنمو کې هم کثیر علت لپاره ده قلیلو نو کثیرو کې حرمتو کمې زیته قلیل کې هم فيحرم بيع الحفنه من الطعام بالحفنتين نو حرام بوي بيد یو موټي د غنمو په دوه موټي د غنمو مانی بالحفنتين منه او دوه موټو مانی منه د غنمونه یا طعام ته راځي که مطلق طعام خبره کشي قلنا من متوایو دا څنګه ده لا بل اته چې څه دا څنګه ده مولوی صاحب بلکې دا لګو کې علت دې لګوا د چار لپاره ډیروال لپاره خو لګو نه کم مراد دی مولوی صاحب توجه لګو کې مولوی صاحب قلیل چاته ویل کېږي قلیل خبر و به لګ صحیح کېږي چې د قلیل تعریف وکړو منګ لګ چاته وي چې نسبه سوانه کم میدا سم وي قلیل چاته ویل کېږي چې هغه ناب کېږي قلیل چاته وي ناب کېږي او په دې مطعوماتو کې نسبه سوانه لاندې نه ناب کېږي قلیل چاته وي او په مطعوماتو کې نسبه سوانه لاندې او په سمنو کې یو روپۍ پورې هم ناب کېږي علم دې کنم دې نو موږ وایو مولوی صاحب شو امام شافعي سی وای کثیر علت دې لپاره ده قلیل ده سی ویلو کنه موږ وینا قلیل علت دې لپاره ده کثیر خو قلیل نه کم مراد دي چې کم ناب کېږي کدا سی وي او ناب کېږي کم نصف سوا موږ وختي چې قلیل ویلو نصف سوا نه لاندې دغه وای دا غلط وکړه
بلکې څه به قلیل چاته وي چې کم ناب کیږي نو چې کم غنم ناب کیږي هغه کمه قلیل وي کمه ذات منه ده دا علت ده اشاره بارت نه کثیر د پاره اوس چې کم غنم نه ناب کیږي دا قلیل نم لاندې دي هیڅ خبره نشته ده دا قلیل دي نه من قلیل علت جوړ کړی دا قلیل نه دي کنه قلیل چاته وي ناب کیږي پاتې شو خبره د سمنو الته یو روپۍ پورې ناب کیږي نو هم قلیل دي نو الته دغه مقیسلای ودا کم هغه که هر کمه زته منو کثیرو کې منو وانا شوی به خبر مانی کنه خو دې ونکو ولی وای نه شولې بيزه یو شبي سبل کثیرو کې منه ده کنه کمه زته دا علت ده نو چا کې ومني قلیل کې یو موټي دو موټي کې ومني دا څه ده کنه مونږ وای مولوی صاحب قلیل کې منه واله علت ده چاره بار کثیر ده بار قلیل نه څه مراد دي دا حدیث ده کوي ناب کیږي څومره نصف سوا یو موټه دو موټه نه ناب کیږي دا قلیل کوم نه دي داخل چې داخل حرمت حکم پدې کې سره راغلی نه دی اول بلکې دې کې موږ ان شاء الله نور کې وي او دې کې د حلت او د حرمت د دواړو حکم نه راغلی د حلال والی حکم دا دی چې برابر دي حرمت حکم دا دی چې کمې زیاتې دي خدا په قلیل پورې دی چې کم ناب کیږي چې کوم غیر لاندې هیڅ هم نشته چې نشته نه اصل په نبی په دې کې ورته تاسو چې موټه دوه جایز دي اصل په شاو کې حلت دغه وجنه موږ نور کې راشي ان شاء الله وګورئ د لکشن قلنا لا بل جريان الربا في القليل يوجب جريان في الكثير كالاسمان موږ دا قلیل چې دا واجبې جریان په کثیرو کې لکه اسمانو کې د قیس مسله ده وکذلك في مساله الملتدي دا مسله خلا پرې دی یو ګل د کدو ګل دی یو د غوڅوم شو کوم لاندې دی بل اور پسې کوم مسله دا بالکل بدی